وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناس من أمتي سدیمو امتنا دسی خال دی زن خال یا ډیر خال دسی خلق وی سیتفقهون فی الدین دین کی به پویا حاصلی دین کی پویا سلول سمنه دین بنی بزون پی دین خبرو بنی دین حکمونو بنی شریعت شد شرایع شد احکام شد دی خدا و دی رسول لپاره امین ويقرؤون القرآن قرآن کریم بایای تلاوت بیا که ازدکی و ازدکی بیا یقولون بیا باغنا بعد دی سنأتی الامراء لکم امیر خلق دی یا د دنیا لکم عهدیدار خال دی مدو تا دی د پاره ورڅو کنه فنصیب من دنیاهم څه چال وکو چې دوله دنیا برخلو کنه خو دی سره سره د چال باغ او ونعتزلهم بدیننا دین بونه جدا وسط دین بنخره په دو بنه دنیا باونه سلکو دنیا سلول چال چال کې څه وکو د خپل دین بونه بچکو سدار تخارف نه کی نو دی صدا شیطه خو مشکله خبره ده ولا یکونو ذالک د شیطه نشي کېدل لکه دی مثال داسې کماله یجتنه لکه څنګه نشي رشو کول لکه څنګه نشي رخصتل من القطاد زغنیدارې ونې نه من القطاد درخت خاردار لاندې لیکلي هغه ونه څه کې زغي ورکي خار زغي تل شي نو من القطاد سره زغي ونه شوله همدا شیطه نور د سیرو بوټي دي نو دونه نشو کېږي کدي ته ورنږدې شي نه څه شي میوه باسله کې الا الشوک سیوا د زغي نه الا الشوک شوک زغي تیل شي غاټ خوب سره شي بیا شوک کولی تیل شي یو شي ولا سور نیول دې کې وړه کاپ سره د زغي تیل شي كذلك لا یجتنا انده شیطه نشي حاصلول من قربهم دغو نږدېوالي نه سیوا د دي نه څه ګناهونه به دنه کېږي مول خو پرېږده الا قال محمد بن الصباح محمد بن صباح چې شبد تحصیلی کانه یعنی غونه دا من خلص الخطايا دو ته نږدې کېږي ګناهونو کې به غرض غلطۍ ولا کارونو کې به غرض رواه ابن ماجه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دا حضرت سبي لو ان اهل العلم کدا علم ولا خلق او د علم زده کوونکي ور زده کوونکي کوم خلق د علم سره تعلق ساتي اهل علم متل شي صوانو العلم کدو علم وسطي حفاظات وکي دی بني نظیر وسطي ووضعوه عند اهله او دغه علم ویر کی څکوم دی ولا اهل د مغو خلکو ته ورځکه ار سړی د مارنې سي سروشه سبق کوي څه ضرورت او تمای په ځکه سبو د بیکوره کاستا د خدای د دینه بخنه وکي چې د سینې سبو دین د پاره شر پسو ذریعہ وګرځي کوم دی اهل عیال مغا وتروله لا سادو به ادغ علم په ذریعہ باندې بدغه علم ولا خل بدشي وکي لا سادو بدشي وکي کس لون لکلی ای فاق بالسیادته مشرولای بوت ټول شونه کې اصل شي اهل زمانهم خپل زمانه خلکو باندې خو لکنهم خبر ورکی دا د بذلوه دغه علم دو خارج کړلو له اهل دنیا ولا خلکو دو پاره دی د پاره لینالو به من دنیاهم صدغه علم په ذریعہ حاصل کی دغه دنیا نه څه شای صدا شیته کله کول شروع کی څه چولا مول حاصل کماغه ته دسي ټوکرای ټوکرای کیږي نپهانو علیهم هغه تسپک خکارا شولو فهانو علیهم وربنې سپک شولو وربنې نظیر کې ډېر کام شي زه وګوره د مو ته خپل رسېنه څه ضرورت خوار شو د نزد اهل دنیا خور شولو ذلیل وګرځېدو سمعت نبیکم صلی الله علیه وسلم یقول میں نے آپ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ من جعل الهموم هما واحدا کوم انسان د دنیا ټول غمونه یو غم وګرځي ټول یو غم وګرځي څه معنا شوه یعنې پرېده د دنیا غمونه خاص نه لنډېږي دین د خپل مقصد نظر وګرځه مطمح نظر نور دنیا کرونا سره کو خپل ضرورت پر کوا هم اخرته د اخرت ولا غم ارادای وګرځي ټول اندی ته پریشونی بس کفاه الله هم دنیاهو به د دنیا غمونو د پر به خدای پاک ډیر شي الله به تکفی شپی وګرځي ومن تشعبت به الهموم کبه کوم سړی بنی د دنیا ول غمونه دور ډیر شو سار شي کی ځون ورنا کوږي ار شي کی ځون ورنا کوږي پراګند کونند شي پراګند کونند منا گاډ واډی کی الهموم د دنیا ول غمونه وتختا شي اندشه ته احوال الدنيا او د دنیا ول حالتونو کې اختا شي لم يبال الله وت ایس پرونه شد سړی ته پی ای اودیتها هلاکا
چې د دنیا ولا کومې الګاډي کې د ور مردار شي ور مردار دی پی ای اودیات دنیا ولا الګاډي ونه نه دی مورد اختیاو منه د کوم شي کې ور لاړلو بس خدای دې چې لوړ دي شي ورکی کا هلاکه نه مردار دي شي هلاک گردد عن کس لوندې لیکلي رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الايمان عن ابن عمر من قوله د شه د مختص من جعل الهموم الى اخره نه دا حدیث ډیره هم حدیث ته دا خلک اکثر یې دی کې دا خبره پراته د کوم سړی د ټول غمونه یو غم کی نه دا سړی وشي د دنیا ول غمونه نه بخلو شي ظاهر د آخرت فکر بو سړی نه دی دا معنا بیان د دنیا د پری د ځکه چې اوس دنیا کې دنیا نه بیا خلاصای نشته خو مقصد د شو ګرځو دین و ګرځوا کبه کوم سړی د دنیا ول غمونو کې گاډ واټ پروت شوالو صرف د اندی غم ور سره د آخرت سپارو نشته نه دا سړی به هیڅ کله خدای پاک دی غمونو نه الګ نه کی دی ولی ورسوتی درانی په دنیا غمونو بنی. وعن الاعمش قال قول رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ علیہ السلام کا فرمانے آفت العلم دی علم ولا آفت چې شدا ارشد پر خپل پتوی لکه غلی وریږي فصل سره تبوشي دا آفت تام د شه فصل ته بیماری ولګي اسمنی ازمکینا یا شي چونجي منجي وتولګي د دې پر آفت ته نه د علم د پر پد شدي ان نسيان سړی نه پویریږي و اضاعته او د دې ولا زیه کول چې شدي علم څنګه زیه کیږي شاید څه زیه شي خو خاتم شو د شه علم زیه کیدل څنګه دی هغه د ان تحدث به صدا علم ته بیانوي ورزدکوي غیر اهله کوم دي اهل ندي کوم دي لایق دین سر یې نه په زور رچنو ای را شوی چې شتور بنه پریږي د خپل قرب کې رواه الدارمي مرسلا کوم سړی علم نزد کې هغه په زور مار نه سي زنه خال به دا خبره کې سجیس ته تاسو ډیره سختي ولا خبره ونه کړله ځن نه کویو ما جوړه کویو ته خال رسی او بوته کنه ځن نه بارون جوړ کې په خال کو ورېږي ته بارون کوم زنه جوړی دل شي خو ځن نه کویو جوړ کا شاید د خال رسی. وعن سفيان ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سفيان سری سیبی او حضرت عمر سیب نه درغر دیغه قال لي كعب سیب تی ویل سمن ارباب العلم د علم ولا خلق چوک دی علم صاحبان چوک دی قال ویل الذين يعملون بما يعلمون دغه خالص کوم شیان پیژن دی هغه باندې عمل کوي کوم شیان نه خبر شي هغه باندې بیا عمل کوي دا خلق ارباب علم دی اصحاب علم دی. قال ویل فما اخرج العلم د چی علم وبسل د من قلوب العلماء دی علماء زلنا د علماء زلنا علم د چی وبوسی کومې د شاده چې د علم ونرچنوای ونه وبوسی د دې حضرت سی وته ډیره خبر وکړه قال الطمع دنیا د پاره تام کول چونه نه د علم وبوسی زرنا رواه الدارمي. وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال دي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر یو سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شر په باره کې تاسو کې زدا شر چی شدی فقال غول لا تسالوني عن الشر د شر په باره کې تاسو ما که شر بده جی شدی وسلوني عن الخير خیر په باره کې تاسو کوي یقولها ثلاثا پیغمبر صلی الله خبر درې وری وکا ثم قال غنا بعد ویلو سي الا ان شر الشر ټول زیات شر خبره ان شر الشر د ټول نزیات د شر ولا خبره دی بدی ولا خبره دی فساد ولا خبره دی بیګاړ ولا خبره اچ شدیا چوک دی شرار العلماء شریر علما دی و ان خیر الخيار او به ټول نه دنه کې خال خشوګ او خګړه چې شدا خيار العلماء خو علما دی رواه الدارمي. دې بس دا منه ده صرف اندو شرار شولو باس کوم سړی شریر شو هغه به شریر ده کوم سړی خد هغه بیا خد هغه کالیمی کچوږي. وعن ابي درداء رضي الله تعالى عنه قال لا فرمای ان من شر الناس عند الله منزله قیامت پر ټولو خلکو کې بدکار شریر بسدی سړی الله په نسبت منزله درجه په اعتبار سره چوک د یوم القیامت قیامت رضی عالم هغه عالم ده لا ينتفع بعلمه د خپل علم نه پیدا نه وچتای رواه الدارمي علم نه پیدا نه وچته ول خپل په عمل نه کې بل ته نه ورخای همدا شته علم کوم حق وی غانه ادا کوي. وعن زياد بن حدير رضي الله تعالى عنه قال لي عمر سموتل هل تعرف تپیږي تپیژندې ما يهدم الاسلام کوم شی اسلام رنګي اسلام طاقت کوم شی ختمي کوم د شاده ده چې اسلام ولدا دیولونه کمزوري کوي ناغر تل قال قلت موتل سلا دی پاته هردنشت قلب تل يهدمه
د اسلام ولا بنیادونه کمزوري کوي، د دې ولا دیوالونه چردیوارۍ څه کمزوري کوي، د دې ولا بنیادونه څه کوي، ځای نه خوڅوي. زلة العالم د عالم سړي ولا غلطۍ ده. لاندې پوسه په لیکلې لغزیدن څه خوی شي غلطوي کې عثرته. وجدال المنافق بالکتاب انده شي ته بل شری منافق سړي کتاب الله په ذریعه باندې جنګ کول. څه معنا؟ منافق سړی خبره تنګې پروشي قرآن د دلیل در کوي، ځان خلاف څنګه خبره سی کنه ډاری د دلیل ربوسی. همدا شي ته حکم الائمه المدلین گمراهان کوم سرداران دی لونې لیکلي کنه سرداران جهال کوم سرداران دی مشران دی نوابان دی وډېرې نوابان دا څه کله چې کوي حکمونه لګي غلط پلات به شریعت خبرې کوي دي سره اسلام له بنیادونه کمزوري کی. رواه الدارمی. وعن الحسن حسن سے فرمائی قال العلم علمان علم په دوا قسمه دلون لیکلي نوعان فعلم في القلب یخو الا علم د زړه ته کوشي صرف خلی بنی نه فذلك العلم النافع دغه علم د دینه خلکو ته پیدا رسي ورخای. وعلم علم اللسان بل علم وعلم على اللسان بل په ژبه بن علم ده بس صرف ژبه پرې ازدای بس نور شو تخاین خپل بس پروي نستی. فذلك حجة الله عز وجل دا خو دی الله دلیل شو علی ابن آدم په انسان باندې دا سړي د پر بربادۍ. رواه الدارمی.